دا صلات تسبیح یو مونځ دی. تاسو یې پیژنئ صلات تسبیح یو مونځ دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر مبارک ته د وصیت کړو چې دا مونځ چې ستانه کیدی شي نو هر روزانه کوه. که هر روزانه نشي کولی نو په هفته کې یو ځل وکړه. که په هفته کې نشي کولی نو په میاشت کې یو ځل کوه. که په میاشت کې نشي په کال کې یو ځل کوه. په پوره عمر کې خو یو ځل وکړه چې الله رب العزت دې مغفرت نصیب. نو دا ډېر برکتي مونځ دی صلات التسبیح، نفلي مونځ دی. نو نارینو د پاره هم پکار ده، زنانو د پاره هم پکار ده. خو په دې کې یو خبره ده چې تپوس دا کړی دا و چې زنانه په کورونو کې راغونډېږي، زنانه په کورونو کې راغونډېږي او یو باجی یا عالم هر څه چې تاسو وایي یو زنانه تی مخکې او دا نور پسې شاته ولاړي او دا د صلات تسبیح جمع کوي. نو آیا د دوی دا جمع ټیک ده که ټیک نه ده؟ نو دا ما تقریبا چې زه دلته راغلی یم نو زه به هر کال وضاحت کوم، خو بیا یو خلک کوي نو پته نه چې کوم دلیل نه کوي. نو دا یو خبره یاد لرئ چې اول نمبر خو د زنانو جمع چې زنانه دي امامي او شاته دي پسې نور خلک نو د زنانو امامتي دا خو په اسلام کې اثر شته نه. چې دا خبره دی وته جو بیا خبره ختمه شو، خو بیا هم نور وضاحت دی وره چې کله زنانه امامي نو د دې پسې اقتدا جایز نه ده اگر چې هغه زنانه ولي نه، اگر چې هغه زنانه ولي نه د دوی اقتدا پسې نه کی. زنانه امام نشته په شریعت، په شریعت کې با امام نارینه، شریعت کې به امام دا بنارینه. دویم نمبر دوی دا صلات تسبیح دا کم موس چکیږي نو دوی چې یاره دا مونږ د زده کړې دپاره کوو چې مونږ د زنانو له نه ورځي نو دا باجی ورته په تیزه تیزه به زوره زوره وایي نو هغه ورسره وایي نو دا تعلیمن کوي، یعنی دو پې صرف پویه کوي تاسو یې داسې کوئ. نو دا یو خبره یاد لرئ چې کوم مونځ تاله نه درځي نو یې زده که که نه مونځ یې زده که که نه اول یې زده که بیا وروسته وکړه. تادی خو نشته که نه مونځ اول یې زده که ښه په طریقه باندې یې زده که چې کله دې زده کو بیا ټیک دی بیا کوه. خو جمع جایز نه ده، د جمع سره دا مونځ کول د صلات التسبیح دا جایز نه دی. لہذا که څوک یې کوي هم نه د دې نه احتراز وکړو. دا په دین کې د ځان نه یو خبره جوړول دي، دې ته بدعت ویلې کېږي. نو ځان نه داسې خبرې چې هغه په دین کې نه دي جوړول پکار. ما تاسو ته حدیث هم بیان کړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې حوض کوثر له مالا ټول امتیان نازي او زه به د حوض کوثر وبس کما، لیکن د هغه کسان نه علاوه چې کم کسان مال راځي زه به هم چې را پرېږدی چې زه به د حوض کوثر اوبه وڅکمه. لیکن ما ته به فرشتې ووایي چې دا ستا امتیان نه دي، دو په دین کې هغه خبرې جوړې کړې وي چې کم دین نه او د ځان نه دین جوړ کړو، په دین کې ځان نه تبدیله راوستي. نو لہذا دغه خلک په زمانه واپس شي دو به د حوض کوثر اوبه بیا نسکي. نو ولې هغه کار کوي چې په کم کار باندې د ثواب نه میلاوي الټه به ګناهګارېږي. لہذا د صلات التسبیح جماعت سره مونځ کول نشته.